تاسو وګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې صحابه څنګه وو او اوس مسلمانان څنګه دي. یو دا غي مقابله او دا غي ریس د دنیا په لحاظ سره وکړي. نو په هغه زمانه کې په مړه خېټه خوراکم نو او په هغه زمانه کې د لباس او پوشاک دا حالت و چې د فارس چې د دنیا عظیم حکومت و هغه وخت کې دا غل لخر سره چې کوم صحابه جنگیدو تلاړل او پاغه کې چې کوم کس مذاکرات او تزیغ راغستو چې تاسو ستر غلي یعنی مونږ خو تاسو ته څه نه دی ویلي. د عربو د صحرانا دشتونه ریګستان نرالی څه چل نو کوم صحابي چې د مذاکراتو د پاره تلو دا غسورلی شي ونه هغه خرو حمار او دغه وخت کې د فارس د لخر سره اسونو تازی اسونو او غیر سره مختلف قسم د هغه زمانه وسله وا توري هر قسم وی نیزی وی برچی وی غشی لیندا هر څو زغری وی د اوسپنه ټوپۍ په سرونو وی دشمن به گزار ناغشتو او مسلمان باندې به وسله استعمال ولا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانانو د لخر سره هغه سيزونه نو کوم اسبانی چې د صورت له مذاکرات لپاره مذاکرات د کوم سړی زی اغا داسې شان او شوکت کې لړ شي چې په دشمن باندې رو پروسي لیکن دې په حمار باندې په عربی کې خرته حمار وي او بیا چې کله اغازه ته ورسېدو د هغه محل دروازې ته چې کوم ځای کې دن تګو مذاکرات لپاره هغه وستیو نو هغه څوکیدار چې د حالت ته وکتل نو هغه ډېر تعجب وکړ دته وای چې ته په دې تور جنگيږي د توري لاس کې ماتو او هغه نه چړې تا وکړې ریخې ته نه تا وکړې وې ته په دې تور باندې موږ سره جنگيږي نو دی وته وای چې او بیا وته وای چې دا تور هولي ده خو کوم لاسو کې چې دا تور د غلاس ته نه دی کېدلی او ته وی چې لاسو کې سړي ویتر ډال لاړه مضبوط ډاله وتا داغه محلنا داغه دربار نه روغستو غي اونیو هغه زمانہ کې مقابله داسې کېدی د چې به گزار وکړو نو هغه ډاله دوه ټوکړي کو نو هغه حیران شو. نو د مال حالت دا د خوراک حالت دا چې ابو عبیده ابن جراح سر رسول الله صلی الله علیه وسلم لخر ورکو اوس لخر چې ورکول دشمن سره جنگ نه پاره او یو تروړه کې وته کجوري ورکی خوراک صرف دغه هغه کجوري دای خوري نو ابو عبیده ابن جراح یو کجوره ورکوله نو چې کوم کس بیان کوي هغه چاته پوسو کو چې سه په یو کجوره به تاسو سش یو ورځ یو کجوره چې ته خوري هغه باندې خسړی د طاقت تقویت نه رسی هغه ته وی چې موږ ته دغه یوې کجوري قدر ال معلوم شو چې بیا یوم نه راکول یوم نه راکول بیا الله جل شانه د خوراک تنظیم داو کو چې سمندر یو مې رويشته غټ مې یو هغه ټول لخر هغه خړو اتل لسرزي او دا غي چې کوم واز دا هغه نه غړ جوړول او هغه خړه هغه کې اختلاف شعر دا مې ډیر غټ ته موږ د بار دې خړل جایز دي کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم او تو فرمایل چې او دا الله جل شانه تاسو ته مل مستیا درکړه د خوراک دا حالت رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو جنگ شوه دی هغه ته غزوه السویق وای او سویق په عربی کې ستوان وته وای ستوان او ستوان به عموما په مدینه منوره کې د غنمو نه د اوربشو په دې حاضر جمع کې به ډېر نوجوانان داسې چې هغه به ستوان د سره پیژني چې ستوان څه شي
غنم به ورته کل اوربشي به ورته کې به هغه د وړو غونته نه بلکې غټي غټي به میده کې به ځان سره واغشتي. نو د اوربشو په مدینه منوره کې ډېر استعمال دي. او د خوراک دوه طریقې وي. یو دا چې په اوبو د پاسه به هغه واچول به غسکل، نو هغه به یخو نوم به اوبش په هم غذا شو. او کله به داسې و چې هغه به پکل چونګ به ډک کو به په خله کې واچو، یا پاغه پسې به څه شی وخړو، یا به داسې کول چې پاغه کې به لګي اوبو واچولې. ځکه چې ستوان چې کله سړی اوچ خوري نو هغه خوړل ډېر ګران دي. چې خوله وازی یو سا اخلي نو که د خولې په لارې سا واغشتی چا سره خبره وکړه نو ستوان به ټول بهر لاړ شي. نو دې جنگ ته غزوة السویق وایي، د ستوانو جنگ. یعنی په هغې کې مجاهدینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو هغې صرف او صرف په ستوانو باندې گزاره کړي د دشمن سره جنګېدلي. دشمن سره جنگ زور غواړي، هغه د مټو په زور کې